1985 نه والا تر 2024 پورې د ملکان په دې خاوره چې څومره MNAs MPAs جوړ شوي دي د هغې مالي حیثیت به ګورو چې هغه د ممبرانه د وزارت نه مخکې د هغې مالي حیثیت څه او نن د هغې مالي حیثیت څه دی د بټخیري هسپتالو د 2013 نه مخکې به پکې خره ګرځېده او سپي به ګرځېده چې مریض به لاړ نه به سیرنج و نه به مالوچ و زه په چیلنج سره ورته وایم چې لاړ شئ د بټخیري هسپتال ته لاړ شئ د صوبې هسپتال ته د یو بیمار نه تپوس وکړه وایي د بازار نه یې د 10 روپو دوايي راوړي ټوله دوايي سرکاري ورته میلاویږي پښتونخوا حکومت ته او تحریک انصاف ته دا اعزاز حاصل دی چې اولنۍ د صوبایي موټروې تحریک انصاف جوړه کړې ده رحیم ګرانو کتونکو زه محمد عثمان تاسو ګورئ ملکان سوشل میډیا ګرانو کتونکو تاسو ته معلوم وای چې د تحریک تحفظ عین سربراہ محمود خان شکزی په کال باندې نن د ملک نوري سو په شان دي په بټخیله کې هم د MPA شکیل خان په کال باندې د پاکستان تحریک انصاف په سونو کارکونان راوتی دي هغه به احتجاجي مظاهره کوي دغه مظاهره ته شکیل خان او نور مشران خطاب کوي راځي چې دغه پروګرام لور شو او دغه پروګرام تاسو د ملکان سوشل میډیا په شیشه باندې وګورئ چې موږ ورته د یو یونین کونسل د یو ویلج کونسل د تحریک انصاف د حکومت کارکردګي وښیو فرق صرف دو دي یو موږ په هغې کې پرسنټیج نه دی خوړلی بل هم پې بورډ نه دی لګولی او بورډ هم پې ځکه نه دی لګولی چې دا ما ته د خپل قاید هدایاتو چې کله د جیب نه کار وکړې بیا پې تصویر کټ ولګوه خو د قوم پیسه که په قوم لګې نو په دې به څوک خپل نمایش نه کوي خپل تصویر به نه لګوي او بیا چې کله د تحریک انصاف کامیاب ایکټیویټي کیږي نو څه مخصوص سوشل میډیا اکاؤنټس ایکټیو شي او ایکټیویټ شي دا د چا په پیرول دي دا د ولدارانو په پیرول دي او بیا په هغې باندې مخصوص خلک کمنټ شروع کړي ته چې هر څومره کوشش وکړې ته شکست خوردی تا دا جنګ بایللی دی د دې ملک اصل وارثان دا خرڅړي دي دا 25 کروڑه پاکستانی دي دا 4.5 کروڑه پښتانه دي او بیا د پاکستان تحریک انصاف د ټول نه لویه کامیابي چې په تېر 25 کاله کې چې د پښتونخوا او بلوچستان نه تجربه جوړه کړې ده لیبارټرۍ ته جوړې کړې دي صوبه کې امني ټول به په امن وي که په دې صوبه کې بدامني او دهشتګردي نو ټول به د دهشتګردۍ سره بیا مخامخ کېږو خان 30 کاله سیاست کړی دا هغه هر تقریر راوالی هغه سیاسي تقریر نه دی کړی هغه داسې تقریر کړی لکه د سکول استاد چې خپل سټوډنټانو ته تربیت ورکوي ما پرون کمپین کوو ما چېرته چاته دا نه دي ویلي چې ته به لازمي دکان بندې ما ورته درخواست کوو که یوې ګنټې دو دپاره ته خپل دکان بند کړې نو موږ به دې احسانمند یو نو زه چې چا بند کړي د هغې هم شکریه ادا کوم چې چا نه دي بند کړي د هغې هم شکریه ادا کوم لوی ظالم ټرمپ ته پیش کړې چې دا معدنیات موږ تا ته په تحفه کې درکوو دویمه څه وکړه چې کله امریکې اعلان وکړو چې ما ته په افغانستان کې باګرام ایربیس پکار دی چې زه دا خطه کنټرول کړم افغان قوم ته افغان حکومت ته زه په دواړه لاس سلام پیش کوم چې هغې ټوک جواب ورکړو چې 20 کاله در سره جنګ کړی 20 کاله به در سره نور جنګ وکړو خو په باګرام ایربیس تاله نه در کوم نو زمونږ د بې غیرتو او بې شرمو حکمرانانو څه وکړه چې زما دا جعلي وزیر دفاع چې خپل الیکشن یې د 80 کالو د یو ښځې نه په 80,000 ووټونو بایللی د هغه بیان راځي چې زمونږ دشمن نمبر 1 چې دی هغه افغانستان دی او کوشش شروع کړي چې افغانستان سره تعلقات خراب شي او یو بانه جوړه کی او په افغانستان باندې حمله وکړي او افغانستان باګرام ایربیس امریکې ته حواله کړي هغه کوشش هم روان دی خو که فرض که په هغې کې ناکامه کېږي نو دویمه منصوبه یې دا ده چې د تیرانه د خیبر نه دا کم 2.5 لکه انسانانو انخلا وکړه هغه یې بېکوره کړه او پسه یې بېکوره کړه وی دلته 372 دهشتګرد راغلي دي موږ د دوی خاتمه کوو نو تاسو هجرت وکئ د علاقه خالي کئ ته خو یو طرف ته
دعوه کې چې زه په 40 غنټو کې افغانستان فتح کوم. تا خو دا دعوه کړې ده چې ما په 3 غنټو کې د افغانستان دننه 40 چوڼې فتح کړې دي. نو ته 372 دهشتګرد نشې وجلې نشې نیولې. دا اصل منصوبه که باګرام ایربیس که امریکا او پاکستان ناکامه کیږي نو دغه ایربیس ولا په تیرا کې ورکوي. آیا پاکستاني قومه تاسو ته دا معاهدې منظور دي؟ دوی د خپل ذاتي مفاد دپاره د ملک ګاڼه کړی دی، د ملک د سالمیت سودا یې کړې ده، او بیا د ټولو نه لوی د شرم او د بېغیرتۍ او د بزدلۍ کمې 2 معاهدې چې کړي د امریکې سره. اولنۍ معاهده چې بورډ آفیس یو نوې انټرنیشنل اداره چې د هغې سربراہ به ټرمپ وي تا حیات، په هغې کې دوی شمولیت او شرکت وکړو. دویم بین الاقوامي فوج په دې نوم چې هغه به په فلسطین او په غزا کې امن راولي. دیو دلته پاکستانی قوم ته دا دروغ وایي. او که موږ د ټرمپ بیان وګورو او موږ د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو بیان وګورو، هغه وایي چې نه په انټرنیشنل سټیبلایزیشن فورس کې او نه په بورډ آف پیس کې د فلسطین نومي ریاست په نقشه کې د سره نه دی موجود. د دیو اصل ټارګټ دا دی چې دوی به د اسرائیل د سرحداتو تحفظ کوي او هلته په غزا کې او په فلسطین کې چې کوم بې ګناه فلسطینیانو د 80,000 نه زیات قتل عام شوی د هغې سره چې کومه لږه ډېره وسله ده هغه به غیر مسلح کوي. لعنت دی په داسې سیاست، لعنت دی په داسې حکمرانانو. زمونږ جدوجہد، زمونږ جنگ د چا د سیاست سره نه دی، د چا د پارټۍ سره نه دی، د چا د شخصیت سره نه دی. زمونږ جنگ په دې ملک کې رایج د بدماشۍ ټوپک مارۍ د بدبودار نظام دا د لوټ مار نظام خلاف زمونږ جنگ دی. او زما د لیډر ګناه صرف دغه ده، کارونه خو د انګریزانو په وخت کې هم ډېر کېده او ډېر کارونه یې کړي وو. که موږ ریلوې نظام ته وګورو چې کوم ریلوې نظام انګریزانو جوړ کړی و، پاکستاني ریاست هغه تباه کړی. انګریزانو چې کوم نهري نظام جوړ کړی و هغه موږ تباه کړی. انګریزانو چې کومې ځنګلې موږ ته پرېښې وې هغه موږ په بېدردۍ سره کټ کړي دي، هغه هم ختمې کړي دي. موږ پاکستان ولې غوښتو چې دلته موږ ذهني طور آزاد شو؟ زما د خپل آزاده خارجه پالیسی، زما د خپل معاشي پالیسی، زما د خپل داخلي پالیسی. آیا نن زما خارجه پالیسی آزاده ده؟ نن زما داخلي پالیسی آزاده ده؟ نن زما معاشي پالیسی آزاده ده؟ د دې ملک بجټ چې جوړیږي په هغې کې د ورلډ بینک او IMF نمایندګان ناستي. زما خارجه پالیسی په واشنگټن کې او په پینټاګون کې جوړیږي. ټرمپ یې جوړوي، د امریکې جرنیلان یې جوړوي او عملداري پې څوک کوي؟ زما اسټیبلشمنټ او دغه یو څو خاندانونه چې هغې 40-50 کالونه د دې قوم د رګونو نه یو د وینې خطره وخت کې د محلات یې جوړ کړي، هغه ورسره سهولتکار دي، هغه ورسره شریک جرم دي. تحریک تحفظ آئینی پاکستان زیر اهتمام چې د هغې سربراہ محمود چکزی صاحب دی، د هغې قیادت په وینا باندې نن ټول ملک کې هړتال دی، احتجاج دی او په څه خبره باندې دی؟ د نن نه 2 کاله مخکې په 8 فروری 2024 باندې چې د عمران خان د پارټۍ نه انتخابي نښه واخیستل، زمونږ د امیدوارانو کاغذات چې دي د الیکشن د هغه مسترد شو. بیا موږ لاړو ټریبیونل ته، های کورټ ته، د چا اپیل منظور شو، د چا اپیل ریجیکټ شو او پاکستان تحریک انصاف د 200 نه په زیات نښو باندې د عمران خان امیدوارانو الیکشن کړی دی. د هغې سوچ دا چې دوی سره بیټ نه، خلک به کنفیوزي، خلک به نورو پارټو ته نورو امیدوارانو ته ووټ ورکوي. خو دا د هغې غلط فهمي وه او زه هغې ته ویم چې دا نه د 1970 دهایي ده، نه د
1980 دهائی دا نه د 1990 دهائی دا د ډیجیټل میډیا دور دی دا د سوشل میډیا دور دی دا د اے آئی دور دی بچے خبر دی او د قوم یو نخ پیدا کړی دا د عمران خان د امیدوارانو په نخو باندې خپل سټمپ لګولې دی او د 242 حلقات چې د قومي اسمبلی وي هغې کې د عمران خان امیدوارانو د 200 نه زیات سیټونه ګټلي او بیا د 8 او 9 فروری د شپې په هغه منډیټ باندې ډاکه واچولی شول او هغه پارټي چې هغې صرف 19 سیټونه ګټلي وو هغې په دې قوم باندې مسلط کړه او د څه دپاره یې مسلط کړه د دې دپاره یې مسلط کړه چې دیو په آئین کې زمونږ د مفاداتو دپاره ترامیم کوي دیو په زمونږ د مفاداتو دپاره قوانین جوړوي او هغه په دې 2 کاله کې مونږ ولیدل 26م آئینی ترمیم دا غیر آئینی دی غیر قانوني دی 20م آئینی ترمیم دا غیر آئینی دی غیر قانوني دی په 20م آئینی ترمیم کې دیو د دې ملک ماته ګوډه عدلیه چې ده هغه مغلوب کړه هغه مفلوج کړه او یو ترمیم یې وکړو چې د یو های کورټ جج به موږ بلې صوبې ته لېږلی شو مقصد یې صرف دا و چې کوم جج د دیو د مفاداتو خلاف فیصله ورکوي هغه به د پېښور نه اوچتوي او سکر او لړکانې ته به یې لیږي جمهوریت جمهوریت امریت 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 ډېره مهرباني او ډېره مننه